مسلمانانو د مال هم یو امتحان دی. کچېرې یو انسان څه فقیر وي، غربت ور باندې وي، نو غربت په حالات کې هم الله تعالی ګوري آیا دغه انسان په غربت په حالات کې صبر کوي که نه کوي. اندرنګې څوک چې الله تعالی سے چاته مال او دولت ورکړي نو دا هم یو امتحان دی. الله تعالی ازمایي آیا دا په مالدارۍ په حالات کې نورو ته دغه مال ورکوي یا نه ورکوي. نو کچېرې دا خپل مال نورو ته نه ورکوي نو الله تعالی به ونه دغه مال بیا واخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باز داسې الله تعالی باز کسانو باندې خصوصي هغه کړی وي، فضیلت ور باندې کړی وي، خپل مال ورکړی وي. اندرنګې د دې پره دغه امتحان دا ورنه واخلي آیا د خپل امتحان کې دا کامیاب رسی یا نه رسی. د خپل کوم مال څه ورکړی وي دا په الله تعالی په لارې کې خرچ کوي یا نه خرچ کوي. ګاونډ کې ورسره یو غریب کور دی آیا صدا دې ته ورکوي یا نه ورکوي. کچېرې ورکوي ورته الله تعالی لور هم مال ورته ورکوي، او کچېرې مال ورته نه ورکوي بخل کوي نو دغه مال الله تعالی ورنه واخلي نورو ته یې ورکړي.